رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الصافات آية نمبر 158. بسم الله الرحمن الرحیم. وجعلوا اور اغوی جوڑ کو بینہو دا اللہ درمیان و بین الجنہ اور دا جنات درمیان نسبن رشتہ داری. ولقد اور البتہ تحقیق علمت الجنتو علم دے جناتو تا انہم چے بے شک اغوی خوبا لمحضرون دا اللہ مخامخ حاضر کی گی. We're towards the end of the سورة صافات منن ختم شي انشاءاللہ. دے آیتونو نمخ کی مونگ ویلو چی مشرکین مکہ بسنگ فرشتے دا اللہ سرا نسب بے جوڑو رشتہ داری بے جوڑا والا، خو اغوی سے فرشتے نہ بلکہ جنات دا اللہ سرا پر رشتہ داری کے راوستی. And they would have these disgusting, weird دا اغوی عقیدے وے، گندن nasty عقیدے وے چی ایون جنات دا اللہ سرا پر رشتہ داری کے راوستی ہو. بٹ جنات تا خو خپل علم دے چی اغوی خو دا اللہ مخامخ حساب کتاب تا ادریگی دا اغوی و دا اللہ پا منس کی اس قسم نسب و رشتہ داری نشتے. وجعلوا اور اغوی جوڑ کڑے یعنی مشرکین مکہ بجوڑو بینہو دا اللہ درمیان و بین الجنہ اور دا جنات درمیان نسبن یو رشتہ داری. ولقد البتہ تحقیق علمت الجنتو علم دے جناتو تا انہم چے بے شک اغوی لمحضرون دا اللہ مخامخ بحاضر کی گی، دا اللہ مخامخ با دخپل اعمال جواب ورکی. سبحان اللہ، سبحان پاک تے اللہ، اما دا ہاغ خبرونا، دا ہاغ نسب، دا ہاغ رشتہ دارینا یصفون چے کم تاسو جوڑوی دا اللہ پا بارے کی چے کم تاسو بیانوی دا غی طولنا اللہ اچھتے. اللہ سوائے عباد اللہ دا اللہ آغا بندگان المخلصین چی کم چنے ہوئے، کم خالص تی، چی کم خالص عباد دی دا اللہ کا آغا پا انسانانو کی کا آغا پا جناتو کی دا قیامت پورز بانے باغوی محفوظی اور داغوی پکڑ بنے کی گی. فَإِنَّكُمْ پس بے شک تاسو وما اور ہاغا دلتا وما دا اللذی پا مانا کی رازی، اللذی مطلب دے اور ہاغا اشارہ یو لنک تے. فَإِنَّكُمْ پس تاسو وما اور ہاغا تعبدون چی تاسو عبادت کوئی ما انتم نئے تاسو علیہ دا اللہ پا خلاف بفاتنین سوک فتنہ کے اچھولو والا، سوک بہکانے والا، سوک گمراہ کولو والا. یعنی تاسو دا اللہ پا خلاف سوک بہکاو کولے نشئی، تاسو اور د سچ تاسو عبادت کوي تاسو دواړه د الله په خلاف سوک په فتنه کې نشي اچولی. که څومره کوشش کوي د الله چې کوم خالص او چنے ہوئے بندگان دي هغه تاسو نشي بهکاو کولی. سبحان الله اما یصفون او پاک تے اللہ اما دا هاغ خبرونه دا هاغ نسب و رشتہ دارینا چی کم یصفون تاسو بیانوی دا اللہ دا پارا الا مگر عباد اللہ دا اللہ هاغ بندگان المخلصین چی کم خالص کم چنے ہوئے دی اغوی پا دی خبرو کی نرازی. فإنکم پس بے شک تاسو وما اور هاغ تعبدون چی کم تاسو عبادت کوئی ما انتم نئے تاسو علیہ دا اللہ پا خلاف بفاتنین سوک بہکانے والا، سوک پا فتنہ کے اچولو والا، تاسو دا اللہ خالص بندگان نشی فتنہ کے اچھولی. اللہ مگر من ہاغا ہوا صال الجحیم چی کم با داخل کی گی. صال means also to enter، دو معنی دی دا صال، انٹر کے دل اور سوزی دل. مگر ہاغا چی کم با داخلی کی جہنم تا اور کم با سوزی جہنم تا اغوی بس تاسو پا خبرو کے رازی، اغوی با چکم دین استاسو پا دے فتنہ کے پا دے گمراہی کے راشی. they will follow you، اغوی با استاسو فالورزی. وما اور ندے مننا زمونگ دا پارا، مننا فرشتو طرف تا اشارہ دا، اور ندے زمونگ دا فرشتو دا پارا اللہ مگر لہو زمونگ دا پارا مقامن یو مرتبہ دا یو مقام دے معلوم چکم معلوم دے دا اللہ پا نزدیک. دا دے بارے کے تاس جیسے سوچ گئی سنگ چی دا باچا پا دربار کے دا تمام مقربین دا پارا یو خاص عہدہ و مقام و مرتبہ مقرر رہی اور ہر قسم مرتبے اور عہدے والا خلے کی اور آغا لحاظ سر داغوی رینکنگم کی، داغوی تنخواگانم آغا سی، اغوی تا بونسزم آغا سی ملاوی گی کم قسم رینکی داغوی کم قسم عہدے داغوی سرم. دغا سے پا فرشتوں کی رینکس دی، پا فرشتوں کم دی، پا انسانانو کم دی، پا جنات کم دی
او دا رینکس موږ ته زموږ د اعمالو د وجې ملاویږي. بټ دلته اشاره خاص د فرشتو طرف ته ده، بیکاز مخکې آیات نه پروف کیږي چې دا فرشتو خبره کیږي. څنګه اعمال دي هغسې مرتبه ده، او هغه مرتبه د انسان ته نه ده معلومه، هغه الله ته معلومه ده. د الله په نزدیک زموږ یو مقام دی. جسٹ امیجن فار یو سیکنډ لپاره که موږ سوچ وکړو چې زما د الله په نزدیک څه مقام دی، زه په کوم رینک کې راځم د الله په نزدیک، زما څه مرتبه ده. ویر ډو آی سټینډ ان د سایټ اف الله سبحانه وتعالی. او د دې موږ ته ډېر زیات ښه اندازه کیږي که موږ صرف خپل ځان ته خپل اعمال ته وګورو، صرف او صرف خپل اعمال ته وګورو، صرف خپل مونځ ته وګورو، موږ ته پته ولګي چې ویر ډو آی سټینډ، زه د الله په نزدیک کم عہدے باندې یم. چې څومره ایمان زیات دومره ازمایش سخت. زمونږ د ټرایلز مشکلاتو نه به موږ ته اندازه وشي چې زما درجه الله سره ډېره اوچته ده، ځکه چې زما په زندګۍ کې کم قسم مشکلات دي. ټرایلز اینڈ ټریبولیشنز اور مشکلات او تکلیف او غم او رنج په انسان راتلل، دا هم د هغه د ایمان یوه نښه ده چې هغه ایمان مضبوط دی. دیټس وای الله تعالی په هغه باندې سخت ازمایښونه اچوي. ابراهیم علیه السلام ته که موږ وګورو نو د هغه لایف سټډي موږ بیسیکلی د هغه پرابلم سټډي کوو چې په ځوانۍ کې دا پرابلم و، پلار د کور نه ویستو، بیا چې مخکې لایف کې نو بیا کم قسم مسلې راغلې. یو نیازبین زوی چې کم ورته په 90 years 100+ ایج کې ورته زوی ملاو شو، د هغې د ذبح کولو حکم رالو، بیا د هغه د پرېښودو حکم رالو. د ابراهیم علیه السلام، د یوسف علیه السلام لایف که موږ ګورو نو موږ صرف د هغه پرابلم سټډي کوو. د مریم سلام علیها باندې کم قسم مشکلات راغلي، موږ صرف د هغې پرابلمز ګورو. په نبی علیه السلام باندې چې کم سخت تیرې شوي هغه د دنیا په یو کس باندې نه دي. که موږ باندې کم قسم ټرایل راغلی هغه په نبی علیه السلام راغلی ډیفینیټلی. که کم قسم مشکلات په موږ نن سبا تیر شوي دي هغه ډیفینیټلی په نبی علیه السلام تیر شوي دي او د هغې نه سخت په تیر شوي. نو د دې سره اینډ آلسو انسان د خپل اعمالو د وجې ایون که هغه باندې مشکلات نه د ټوله کې ټف امتحان څه دی، ټوله کې ټف خوشحالي کې چې الله تعالی یو انسان له دومره نعمتونه ورکي چې هغه نه الله هیر شي بالکل، هغه هم د هغه امتحان دی. او بیا کامیاب هغه دی چې د دومره لګژریز د دومره نعمتونو سره هغه الله یاد وساتي چې کوم ډېره مشکله ده چې ته ډېر زیات خوشحاله یې او ډېر په سیلیبریشنز کې اینډ all kinds of سهولتونه دي او ډېر زیات عیش او آرام دی او لګژریز دي. نو هغې کې به ته ګړګړا کې الله ته مونځ وکړې، ګړګړا کې به په چغو دعا وغواړې، په جړا به دعا وغواړې چې کم قسم ته په مشکلاتو په غم او رنج کې نو په هغې کې به ته تهجد ته پاسې، هغې کې به ته روجې ونیوې، کې به ته هغسې عملو کې چې کوم انسان په مشکلات کې کوي. نو اټس هارډ. نو په مشکلات کې خو انسان الله ته ډېر زیات په اسانه رجوع کوي چې الله له نه ځي نو چاله به ځي. خو په خوشحالۍ کې او په اسان ټایم کې الله ته رجوع کول بیا هر کس نه کوي. نو ټولو کې ټف امتحان هغه دی چې الله تعالی انسان له ډېر زیات آرام او آسایش او لګژریز ورکړي، بیا د هغه ازمایش کوي چې دا اوس ما ته راګرځي او که نه. نو د فرشتو یو رینکس دي. نو وما او نشته منا زمونږ دپاره الا مگر له د دوی دپاره مقام مرتبه ده، معلوم د الله په نزدیک هغه معلوم ده. و ان او بېشک لنحنو موږ خو البته الصافون صف کې ودرېدو والی یو. د دې نه پته لګي چې دا د فرشتو خبره کېږي، بیکاز فرشتې چې کوم دي هغوی سوپر ډسپلن دي، سوپر ډسپلن د الله په مخامخ همیشه په صفونو کې ودرېږي. الصافون و ان لنحن او بېشک موږ خو البته المسبحون ډېر تسبیح او پاکیزګي بیان کولو والی یو. نو په غم او رنج کې تسبیح کول د دې سره د انسان مقام هم بلند کیږي او د الله قرب هم حاصلېږي، الله ته نږدېوالی هم حاصلېږي. و ان او یقینا کانو او دا کفار لیقولون چې البته دوی به وي لو اگر ان بېشک عندنا زمونږ سره راشي ذکرن یو نصیحت یو کتاب من الاولین د مخکینی خلکو په شان لکنا نو ضرور به مونږ عباد الله المخلصین د الله بندگان یو المخلصین پرهیزګاره بالکل خالص. مشرکین مکه به اهل کتابو ته کتل
او بني اسرائیل ته چې کوم په مدینه کې وو او بیا به د هغوی هغه اعمال به لیدو او بیا به وی که زمونږ سره دونه کتابونه و که په مونږ کې دونه انبیا تیر شوي و نو مونږ خو به ډېر ښه و که زمونږ دومره سټډي وه نو مونږ به ډېر زیات د دوی نه ښه و. دوی به دا خبرې کولې چې وان کانو لیقولون او یقینا دی کفار به وی لو ان که بېشک زمونږ سره ذکر نصیحت او کتاب رالو د مخکینی خلکو په شان لکن عباد الله المخلصین نو بېشک مونږ خو به ضرور د الله د خالص بندګانو نو فکفرو فایز لایک یکدم چې الله ولا څنګه کتاب ورکو نبی علیہ السلام په دوی کړه دوی فوراً انکار وکړو بغیر سوچ سمجه فکفرو پس دوی انکار وکړو به دا غینه فسوف پس ان قریب یعلمون دوی ته به علم وشي د څه علم د دې انکار به دوی ته پته ولګي چې دا دوی څنګه کوم قسم انکار وکړو د دې انکار د وجې چې دوی سره څه کېږي د هغې به هم دوی ته ډېره ښه اندازه وشي. ولقد البته تحقیق سبقت د مخکې نه ثابت شوې ده د مخکې نه څه ثابت شوي دي کلمتونه زمونږ خبره لعبادنا زمونږ د بندګانو په باره کې المرسلین چې کم رالیږلي شوي رسولان دي اور څه خبره ثابت شوې ده انهم چې بېشک لهم المنصورون د دوی به مونږ ضرور مدد کوو. دې ځای کې فرق دی په رسول کې او په نبی کې چې د رسول په باره کې د الله تعالی یو خاص قانون دی او هغه قانون څه دی چې د رسول به ضرور مدد کیږي لیکن دا وعده چې کوم ده د رسولانو سره د مدد دا صرف او صرف د رسول پورې محدود ده دا د نبی دپاره لازم نه ده. رسول او نبی کې څه فرق دی رسول یو خاص نیشن ته رالیږلی شوي هغه له کتاب ورکړی شوي او یعنی رسول علیه السلام صلی الله علیه وسلم هغه یو رسول دی موسی علیه السلام یو رسول دی یو خاص نیشن ته او د کتاب سره نبی چې کوم دی هغه بیا د رسول هغه کتاب مخکې فارورډ کوي یعنی نبی کې اوس څوک راځي هارون علیه السلام د موسی علیه السلام ورور اک نیشن کې چې کوم کې موسی علیه السلام اک کتاب چې کوم موسی علیه السلام ته نازل شوی نو دا نبی دی. زکریا علیه السلام هم نبی دی یحیی علیه السلام هم نبی دی. نبی همیشه مدد نه کیږي بٹ رسول همیشه مدد کیږي. نبی قتل شوی دی او رسول چرته نشي قتل کېدی او نبیان خو ډېر زیات قتل شوي زکریا علیه السلام قتل شوی یحیی علیه السلام شهید شوی بٹ چې کله د یو رسول په خلاف باندې د مرګ منصوبه جوړ شي نو الله تعالی هغه ځای نه هغه رسول او د هغه فالوورز راوباسي او هغه شاته قوم وی باندې عذاب راشي دا د الله تعالی قاعده ده. نو رسول همیشه هغه ته غلبه حاصلېږي او د رسول همیشه مدد کیږي. ولقد البته تحقیق سبقت ثابت شوې ده دا خبره زمونږ دا خبره لعبادنا المرسلین زمونږ د بندګانو دپاره چې کم رالیږلي شوي دي چې بېشک ضرور به د هغوی مدد کیږي انهم لهم المنصورون چې بېشک البته د هغوی به ضرور مدد کیږي. و ان او بېشک جندنا زمونږ لشکر لهم الغالبون البته هغه هی به غالب کیږي. دلته د الله د لشکر نه مراد دی حزب الله نه مراد دی رسول او د رسول ساتي یعنی حضرت عیسی علیه السلام دپاره د عیسی علیه السلام چې کوم حواریونو نو هغوی ته حزب الله هم ویلی کېږي. محمد رسول الله سره چې کوم صحابه صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله والذین معه په سورې فتح کې دی چې د رسول علیه السلام او والذین معه کم چې د هغه معي کم چې د هغه ساتو نو دې ته وایي حزب الله دا د الله لشکر دی. نو رسول او د هغه ساتي دا د الله لشکر دی. نو ان او بېشک جندنا زمونږ لشکر یعنی زمونږ رسول او د رسول ساتي لهم الغالبون البته هغه ضرور غالب شوي دي. فتولى عنهم حتى حين نو پس یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فتولى پس واړه ته مخ عنهم د دوی نه حتی حین د یو مدت پورې یعنی دا مشرکین مکه چې کوم ستا مخالفت کوي او ستا مذاق اړوي د دې خبرو نه ته مخ واړوه اګنور دم لیٹ دم بی و ابصرهم اور ته ګوره دوی ته فسوف یبصرون پس ان قریب هغوی به وګوري څه به وګوري یعنی تم انتظار وکړه اور هغوی دې انتظار وکړي. دا خلک د خپل شکست انتظار وکړي او ته د خپل فتح انتظار وکړه چې کوم به ته به خپل فتح په خپل سترګو وګورې صلی الله علیه وسلم او دوی به خپل شکست وګوري. و ابصرهم نو پس ته وګوره دوی ته also means ته انتظار وکړه د دوی فسوف پس دوی یبصرون ګوري یا دوی د انتظار کوي
افبعذابنا یستعجلون، اور آیا دوی زمونږ د عذاب په باره کې یستعجلون دوی جلدی کوي. حمزه د بره چې زبر راشي نو آیا کوشن فبعذابنا زمونږ د عذاب په باره کې دوی جلدی کوي. فاذا پس هر کله چې نزل هغه عذاب نازل شي بساحتهم د دوی په صحن کې، د دوی په خیمو کې، د دوی په اوار میدانونو کې، فساء نو پس ډیر بد بی صباح هغه سحر المنذرین هغه خلکو د پاره چې کم یریولې شوي، یعنی دوی ته مخکې نه وارننګز ورکړې شوي دي، دوی مخکې نه خبردار کړي شوي دي، د هغې باوجود دوی ونه منله. نو په دې خلکو چې کله د الله عذاب راشي نو ډیر بد ورځ به یې هغه. او دلته بیا نبی علیه السلام ته بیا وایي وتوله او ته اعراض وکړه عنهم د دوی نه حتی هین د یو مدته پورې، یعنی د دوی د کفر او د انکار د وجې ته رنجیده کېږم او د دوی د انجام په باره کې ته فکرمند کېږه. په قرآن کې په نور ځایونو کې نبی علیه السلام ته مخاطب شوی دی در ولا تحزن علیهم، او د دوی په معامله کې ته بالکل هم رنجیده کېږم. په سوره شعراء کې دی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ای نبی صلی الله علیه وسلم شاید ته به خپل ځان هلاک کې د دې خلکو په ایمان د نه راوړو د وجې، یعنی دومره ټینشن او سټرس دوی په باره کې علي چې دوی ولې ایمان نه راوړي. وتوله عنهم حتی حین، ته اعراض وکړه د دوی نه یو مدت پورې، جسټ اګنور دیم، د دوی د انکار نه، د دوی د کفر نه او د دوی د انجام نه. وابصر فسوف یبصرون، وابصر او ته ګوره، فسوف پس ان قریب، یبصرون دوی به وګوري. This is repetition in the Quran. Repetition in the Quran means چې یو خبره یو ځل ته پوه نه شي په دوباره یې واوره، because د انسان هیر ډیر زیات دی، د انسان دهان ډیر زر اخوا دخوا کېږي. So it's a reminder over a reminder چې په یو سیم پورشن کې یو خبره بار بار ریپیټ کېږي. It means چې دا شی critical دی. This is serious، دا خبره serious والا چې انسان پس ګناه کې ډوبي اور داغه پکړ نه کیږي، نو دا یو ډیل دی او د دې ډیل نه ویریږه، د دې ډیل نه سبق واخله. وابصر فسوف یبصرون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سبحان او پاک دی ربک استا رب، رب العزة چې کوم د عزت مالک دی، اما د هغه خبرو نه یصفون چې دا مشرکین بیانوي. وسلام اور سلام دی علی المرسلین پر ټول رسولانو باندې، والحمد لله رب العالمین او تمام تعریف لله رب العالمین د الله د پاره چې کوم رب دی د ټول عالمین. With this we conclude this beautiful surah. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.